ما ته ډاکټر وویل د امریکې څخه ډاکټر ریاض صاحب چې لوی نیرو سرجن دی هغه وویل چې دا دومره زخم دی دا د سر ماغزه د یوې خوا او بلې خوا ته تللی دی لکه انسان چې د لس منزله څخه لاندې په سر ومشلې دا رنګه کاري ضرب درته لګېدلی دی خاص دلته داسې مافیا راځي دلته د خلکو په مځکو قبضه یې کوي د خلکو څخه نغدې پیسې اخلي منشیات فروشان چې دی هغه آزاد دی د هغه څه منتلیان یې اخلي او ناجایزه خلک چې دی په کیسو کې پساوي ناجایزه خلک نسي چې تا غلا کړې ده موږ برایم ورلو او دا موږ ثابته که چې هغه به هلک چې دی هغه غل نه دی هغه صفا دی خو بلیک میلینګ کوي پیسې ځینې واخلي سار ته یې لکې چې ما خو زه د ماج منرل اکټ خلاف یم او د ظالم په خپله په کله سیف الله کې 3110 ایکړه مځکه لاټ کړې ده چې ستا وطن خرڅ کې ستا وسایل قبضه کې د دې دپاره دا اسمبلی جوړه کړې ده د دې دپاره دا ډمي وزیر اعظم ناست دی دا وزیر اعلی ناست دی د مسلم لیگ نون په ګرد ملک کې 18 سیټان اخیستي دي دا ام کیو ایم چې په کراچۍ کې دی د یو سیټ هم نه دی ګټلی او 19 سیټانې قومي اسمبلی کې ورکړه هغه خپله نظریه پرېږدي خپل آیین یې پرېښودی خپل نظریات یې پرېښوده د 50 کاله د 80 کاله چې کومه نظریه وه کوم اهداف و کوم چې هغه زموږ کړنګلاره وه کوم چې زموږ هدفونه وو هغه ته یې شا وګرځوله او په بله خوا روان سو غرونه یې الاټ کړه په زراو زراو یې کړه مځکې الاټ کړې کرپتیان سو عربپتیان سو تختانی بایپاس د عثمان لالا شهید چوک د نن په دې ډېره درنه غونډه کې د شاوخوا تختانی اول تختانی دویم د غلجي کالونۍ کلیشه موزی سپر افغان محمود مینا احمد خانزی غوث آباد لوړکارز او بړیچ آباد کلی علیزی ملګرو سپینږیرو مشرانو د پارټۍ عهدیدارانو په صدارتي مجلس کې ناست د پارټۍ مشرانو تر ټولو مخکې خو زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوو چې نن دا جلسه تاسو کامیابه کړه او زموږ امتحان به هغه ورځ وي چې په 21 تاریخه چې د هفتې ورځ ده چې د ملي شهید د شهادت 4 کاله پوره کیږي او د کوټې په ایوب سټیډیم کې یوه ډېره ستره او عظیم الشان جلسه عام به وي نو هغه ورځ به دا علاقایي یونټان به د دوی امتحان به وي دوی به یو کور د یوه کور دروازه ټکوي او یو سړی به دعوت کوي ټول ابتدایي یونټان ناست دی چې د هر علاقې دی که علاقایي اګزیکټیو دی که صوبایي دی که ضلع دی که د ابتدایي یونټ ملګری دی نن د نن ماښام څخه اسیم نن د نن ورځې څخه بیا تر 21 تاریخه پورې دا اونۍ دا هفته چې ده دا د ملي شهید عثمان لالا په نامه ده کور ته به پمفلټ رسوو پوسټران به لګوو سټیمر به لګوو په چوکو به کیمپونه لګوو د ملي شهید هغه تقریرونه د پروجیکټر په ذریعه به ولسونو ته اورو تصویري نمایش به کیږي په 19 تاریخه بیا په 19 تاریخه به د موټر سایکلانو لوی جلوس به وي ریلي به وي په هغه کې به هم تاسو ګډون کوئ نو عزیزانو دوستانو ملي شهید عثمان لالا دلته
اکثره ملګرې دا سپین ږیرې چې زما و مخ ته ناست دي دا ځوانان هم اکثره د ملي شهید سره ناستې کړې دي ملي شهید سره په میټینګانو کې ګډون کړی دی د ملي شهید عثمان لالا تقریرونه په جلسو کې اورېدلی دی په میټینګانو کې اورېدلی دی او بیا یې د سینټ په فلور باندې د هغه ویناوې اورېدلی دی او نن د هر ځوان د هر سپین ږیرې په زړه کې هغه ملي شهید دی که څه هم اوس د شهادت 4 کاله پوره کېږي خو دا 4 کاله په بله معنا داسې دی لکه 4 ورځې چې سوي چې دا ملي شهید د یادونه زموږ په زړه کې دی یوه لمحه یو ساعت چې دی د یادونه زموږ د زړونو نه وځي نو عزیزانو ملي شهید څه غوښتل د هغه مرام څه و د هغه مرام دا و چې د دې ځپلې کام د دې ترټلې کام د دې غلام کام که هغه پښتون دی که هغه بلوچ دی د دې خپلواکي وه د دې ملي حاکمیت و د دې حاکمیت راغوښتلو د دې متحده خپلواکه قومي وحدت د پښتونخوا په نامه جوړولو او په خپلو وسایلو باندې زموږ اختیار و بیا په آزاد او جمهوري افغانستان کې د پاکستان د مداخلت خاتمه وه او افغانستان یو سرلوړی یو پرامن یو تلپاته سوله دا د ارمانو د دې ملي شهید عزیزانو دوستانو ملي شهید به په خپله هره وینا کې دا خبره کوله او دا هر څه به ویل د دې باوجوده چې ملي شهید ته دمکیانې ورکول سو او د په خپل 10 مارچ 2021 په خپله تاریخي وینا کې په خپل آخري وینا کې چې په سینټ کې ده کوله په هغه کې ده وویل چیرمین سینټ ته وویل چې ما ته پیغامونه ملاویږي ما ته داسې پیغامات راځي ما ته دمکۍ راځي چې ته د دې خبرو څخه کښېنه دا ته چې د پښتون مظلوم خبره کوې دا ته چې د بلوچ مظلوم خبره کوې دا ته چې د خپل حقوقو خبره کوې دا ته چې د دې افغان پښتون د ننګ و د ناموس خبره کوې د دې خبرو څخه کښېنه که نه ستا شهادت به کېږي ته به نه او ده په ښکاره وویل چې زه د دې پروا نه کومه که زه نه یمه که زما په اولاد څه کېږي که په ما څه کېږي که زما په خاندان څه کېږي خو زه د دې خبرو سره نه کښېنم او زه به دا خبرې کومه زه به د دې خوار ملت د دې در په دره ولس خبره کومه د ده د روزګار خبره به کومه د ده د سیالۍ خبره کومه د ده د سر و مال د تحفظ خبره به کومه عزیزانو بیا یې په هغه تقریر کې وویل چې زما د شهادت ذمهواره به د پاکستان 2 استخباراتي ادارې نومونه واخیستل او دا خپل قاتلان په خپل ژوند معلوم کړه او دا د قانون په ژبه دې ته ډاین ډکلیریشن وایي چې یو سړی په خپل ژوند کې خپل قاتل معلوم کې که په ما څه وسو زما د شهادت ذمهواره به دا وي ده دا خبره په ډاګه وکړه او بیا یې وویل چې په ما هر څه وسو خو ما په ګومه خاته کې څوک نه اچوي نو عزیزانو بیا تاسې ولیدل چې په 18 جون 2021 په شهید عثمان لالا په کور کې په دا حمله کېږي او داسې کاري ضرب درته لګېږي ما ته ډاکټر وویل د امریکې څخه ډاکټر ریاض صاحب چې لوی نیرو سرجن دی هغه وویل چې دا دومره زخم دی دا
د سر ماغزه د یوې خوا او بلې خوا ته تللی دی لکه انسان چې د لس منزله څخه لاندې په سر ومشلې دا رنګه کاري ضرب درته لګېدلی دی. نو عزیزانو دوستانو بیا هغه توره ورځ راله، هغه ملي ثانیه وسوه، هغه المناکه توره ورځ په 21 جونه په کراچۍ کې د شهادت کېږي او د شهادت بیا تاسو ولیدل چې په کراچۍ کې د نماز جنازه کېږي. بیا په 22 تاریخ د کراچۍ څخه د جستخا کې د جنازې هغه لمبولنس را روانېږي. بیا په لاره باندې دا ټوله لار که هغه حب دی، که ویندر دی، که هغه اوتل دی، که بیله وه، که وټ دی، که خوزدارو، که سورابو، که کلاتو، که منګوچرو، که بیا کټکوچه وه، که مستونګو، بیا لکپاس ته خو تاسې ډېر ورلاست چې دا ټیم د جنازه لکپاس ته راله او بیا په لکونو انسانان په سونا خان تاړه ولاړو، بیا په ګای خان چوک ولاړو، په لکونو انسانان سپین ژیرې ځوانان زنانې ولاړې وې. بیا دلته په موسی کالوني باندې، بیا د یونیورسټۍ مخته، بیا دلته په سریا پاټک باندې، بیا په امداد چوک باندې، بیا تر اسپتاله پورې په لکونو انسانانو دې شهید ته احترام ورکئ. بیا 23 تاریخه سهار 2 بجې موږ د کوټې څخه روان سو او بیا مازدیګر 5 بجې موږ ورسېدو هندوباغ ته. هلته په لکونو انسانان د په جنازه کې ګډون وکئ. دلته تاسو خبر یاست چې ډېر لوی مشران، سیاسي مشران، لوی نوابان، سرداران و جنازې سوې دی، خو په زرونو کسان به و، خو د دې ملي شهید په جنازه کې په لکونو انسانانو د BBC او د نورو ادارو مطابق چې 15 لکه 14 لکه انسانان د په جنازه کې و. او دا مسخرې نه دی، دا د مسخرې خلک نه بولې. د دې ملي شهید څخه په دې د خلکو مینه وه، په دې د خلکو د سره زړونه وچاودل چې دی په حقیقي معنا د خلکو رهبر و رهنما و، دی قاید و، دی یو مشر و او داسې مشر چې یوه ورځ د دې ټولو دمکیو باوجوده چې دته دمکیانې ورکول سوې، دته د شهادت دمکیانې ورکول سوې، دی نه وویرېدی، د خپله نظریه نه پرېښودله. نن خو که یو SHO چاته دمکۍ ورکړي نو د هغه به پښې رېږدي، هغه خپله نظریه پرېږدي، خپل آیین یې پرېښودی، خپل نظریات یې پرېښوده. د 50 کاله د 80 کاله چې کومه نظریه وه، کوم اهداف و، کوم چې هغه زموږ کړنګلاره وه، کوم چې زموږ هدفونه وو، هغه ته یې شا وګرځوله او په بله خوا روان سو. غرونه یې الاټ کړه، په زراو یې کړه، مځکې یې الاټ کړې، کرب پتیان سو، عرب پتیان سو. د چې څه چې اټم بم جوړېږي دا ستا په وطن کې دی، دا ټول اختیار یې، دا د صوبو اختیار و، دا یې وفاق ته ورکئ. دا چا ورکئ؟ دا چا دا بل پیش کئ؟ دا قانون اسمبلی کې چا پیش کئ؟ دا د جمعیت MPA صاحب چې و دا یې پیش کئ. دلته خو تاله راسې، تا ته ژاړې، په جومات کې تا ته ژاړې، لیکن دا یې څه کوي چې ستا ټوله وسیله یې خرڅه کړه، دی ستا د راروان نسل دا یې هر څه خرڅ کړه او دا یې وفاق ته حواله کړه. نو عزیزانو تا سره یو داسې دغه نسته، ستا ځوانان دلته ناست دي، بېروزګاره دي، دلته په دې حلقه کې خو بیرته عزیزانو په دې حلقه کې خو دا د ستاسو مخ ته دی. موږ دلته 2014 څخه بیا تر 2022 پورې بیا موږ دلته ممبرانو ستاسو مخ ته دی. دا عثمان لالا چوک
د دې خبرې گواه دی، دا لینک روډ د دې خبرې گواه دی، دا هر څه د دې خبرې گواه دی چې دا روډونه جوړ څه، کالج جوړ څه، سکولان جوړ څو، اسپتالونه جوړ څو، دلته 1500 زیات کلو ته بجلی ورکول سوه، دلته 250 ټوبیلان ولګېدل، دلته سټریټ لایټ ولګېدل، او بیا د فارم 47 والا دلته مسلط سو. عزیزانو دا چې دی دا د فارم 47 والا د دې کرامات دا دی چې دی په دې باندې دا قانون پاس کوي پتا باندې. نن ته وینې چې دا قانون پتا پاس کوي او دا دی چې نن یو بل قانون هم پاس کوي. یو هفته مخکې 10 ورځې مخکې دې صوبایي اسمبلۍ هغه قانون دا دی چې دا پولیس وغواړي هغه کولی شي سرکار وغواړي یو سړی چې هر څوک وي چې یو جرم یې نه کړی هغه بیا یې 90 ورځې د ځان سره ایښودلی سي بغیر څه قانوني جوازه. دا ټولې د دې دپاره راوستل چې ستا وطن خرڅ کې، ستا وسایل قبضه کې، د دې دپاره دا اسمبلۍ جوړه کړې ده، د دې دپاره دا ډمي وزیر اعظم ناست دی، دا وزیر اعلی ناست دی، د مسلم لیگ نون په ګرد ملک 18 سیټان اخیستي دي. دا ایم کیو ایم چې په کراچۍ کې دی د یو سیټ هم نه دی ګټلی او 19 سیټانې قومي اسمبلۍ کې ورکړه. او زموږ د پارټۍ چیرمن ګران خوشحال خان کاکړ د کوټې سیټ وګټی، د پښین سیټ یې ګټلی دی، د کله سیف الله د ژوب شیراني سیټ یې وګټی، آرو رپورټ جمع کړی په 4 جونه باندې او فیصله به کېدله او د خوشحال خان کاکړ به د قومي اسمبلۍ هغه به منبر به و. خو دی بیا ولاړه چې دا جج باندې زموږ اعتراض دی، 14 میاشتې کیس وچلی دی، تا اعتراض نه کوئ. جمعیت والا 315 ګواهیانو لیست ورکړی، عدالت ته یو ګواه پیش کړی، هغه هم زنانه پیش کړه، نورې ګرده یو سړی هم نه دی پیش کړی. عزیزانو په دا 2 نمبري باندې دوی چې دی اسمبلۍ کې ناست دی. نن تاسې وینئ چې د مولانا صاحب د زوی چې وفاقي وزیر مواصلاتو د هغه سکینډل رالی، په اربونو روپۍ خوړلې دي، سلاو نوکرۍ په پیسو خرڅې کړې، هغه سکینډل راغلی دی. نن یې خولې بندې سوې په دې چې نیبر ښکاره کړې چې ستا زوی دا د په اربونو روپۍ خوړلې دي، دا یې کرپشن کړی دی، دا یې غلا کړې ده. نن د خوله بنده سوه، نن د جمعیت والا خولې بندې سوې. نو عزیزه خبره دا ده چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چې کومه خبره کوي په هغه باندې عمل کوي. دا نه کوي چې په جلسه کې وایم چې ما خو زه د ماینز منرل اکټ خلاف یم او د ظالم په خپله په کله سیف الله کې 3110 ایکړه مځکه الاټ کړې ده. او دا ما تاسو ته وویل چې د 9 مۍ دا اوس 13 میاشت مشرق اخبار وګورئ، په هغې کې اشتهار راغلی دی. په 18 مۍ مشرق اخبار وګورئ، په هغې کې اشتهار راغلی دی. نو عزیزانو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د دې غندنه کوي. موږ بله خبره دا کوو دلته داسې مافیا راځي، دلته د خلکو په مځکو قبضه کوي، د خلکو څخه نغدې پیسې اخلي، منشیات فروشان چې دی هغه آزاد دی، د هغه څه منتلیانې اخلي او ناجایزه خلک چې دی په کیسو کې پساوي. ناجایزه خلک نسي چې تا غلا کړې ده، موږ برایم ورلو او دا موږ ثابته که چې هغه به هلک چې دی هغه غل نه دی، هغه صفا دی، خو بلیک میلینګ کوي، پیسې ځینې واخلي، سار ته یې لکې. موږ د دې ځای موږ آی جي پولیس ته وایو او زه به ملاقات هم کوم د آی جي پولیس سره چې ستا ایس ایچ او چې دی هغه دا عمل کوي، بلیک میلینګ کوي، چې منشیات فروشان دی هغه نه ګرفتاره کوي، چې دلته د مځکو په فوټ باندې پیسې اخلي. دا پولیس والا دا ایس ایچ اوګان هغه خلاف کاروایي نه کوي او
دلته چې دی ته د غریب ولس خلاف چې مزدوران دي د کورو مخ ته ناست دي ته هغه راولې په چپلاخ یې ووې بیا پیسې ځینې واخې بیا یې لکې نو موږ دوی ته خبرداری ورکوو چې د دې کاره کښېنه کنې بیا به احتجاج وي بیا به د دې خالق شهید تاڼې و مخ ته احتجاج وي جلوس به یې جلسه به یې د منظور شهید تاڼې و مخ ته د نیو سریاب تاڼې و مخ ته د کچې بیګو د شالکوټ تاڼې و مخ ته په زراو خلک په دې پارټۍ کې شامل سو موږ د مرکزي کمیټې 3 غونډې کړې دي موږ د قومي جرګې غونډه وکړه موږ قومي کانګرس وکړی موږ صوبایي کانفرنسونه وکړه زموږ میټینګان روان دي اوس دا دی د 21 تاریخه دپاره تیاری لګیا ده 21 تاریخه زموږ قومي ورځ ده زموږ ده هغه ملي شهید ورځ ده چې چا د دې کام دپاره سر ورکوي نو انشاءالله ټول لاسونه پورته کوي او ګرده به واده کوئ چې په 21 تاریخه به په زراو خلک به راوځو تختاني اول علاقه یونټ دی دلته ناست دی د دوی اگزیکټیو دی تختاني دویم ناست دی سریاب غلجی کالونی ملګری ناست دی بڑے چاباد ملګری ناست دی د غوث آباد لوړ کاریز ناست دی د محمود مینند ناست دی د بڑے چاباد غبه ناست دی عزیزه ملګری دا احساس وکړه په زړه کې دا احساس وکړه دا پارټۍ دا قوم هغه وخته پورې نسې ملي نجات نسې اخیستی چې ته منظم نسې ته په میدان ته نه راووځې ته ولس ته ولاړ نسې سیاسي کارکن په معنا د یو مایع دی چې مایع د اوبو راووځې نو مرې ته د ولسه چې راووتې ستا وجود به ختمې نو مهرباني وکئ دا خپل مابین کې چې کم دغه دی دا ختم کئ او راووځئ په یوه خوله په یوه اواز په یوه زړه دا هر څه چې دی نن کور ته ولاړ سئ یوه دروازه وټکوئ پمپلیټ در سره دی هر چا ته دعوت ورکئ چندې هم ورڅه واخلئ چې وروره زموږ دا جلسه چې دا موږ د ولس په چنده کوو دعوت هم ورکئ د جلسې هغه نو زموږ دا هیله ده چې دا علاقایي نوټان به د نن څخه تر 21 تاریخه پورې به په قراره نه کښېني